الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام زما ډیر قابل قدر ډیرو غیرتمندو مسلمانانو حاضرینو سامعینو په دین مینو نن د ذوالحجې یو کم دیرشم تاریخ ته او ذوالحجه د اسلامی کال آخری میاشت ده د دینه بعد به د اسلامی کال یعنی بل کال به شروع کیږي او لومبه میاشت به شروع کیږي چې هغې ته محرم الحرام ویل کیږي خلک ورته د محرم میاشت وایي محترمو اسی خدا اسلامی کال هر میاشت او تقریبا هر یو تاریخ داسې دی چې پای کې مسلمانانو د دین د پاره قربانې ورکړي داس یو تاریخ نشتا داس یو ورځ نشتا چې پای کې مسلمانانو د دین اسلام د پاره قربانې نه ورکړي پای کې شهادتونه راغلي دي لکه د ذوالحجې تقریبا اتلسم تاریخ باندې
د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهادت دا د دې واقعا مخکې راغلی ده. دا ځان له پوره واقعا تفصیلی خو په ننني تاریخ باندې یو ډېر لوی شهادت او یو واقعا ذکر شوی د تاریخ چې د هغې واقعا بیانول دا لازمی او ضروری دي، ځکه انسان خصوصا مسلمان د صحابه کرامو د دین د پاره د قربانۍ او د پاره د جانونو د نظرانی د شهادتونو کومه سلسله پرې خو د مونږ او تاسو ته چې د هغې نه مونږ خبردار شو. ځکه نن مونږ د اغیارو نه خبر یو، پلانکی زمونږ دپاره دا کړي، پلانکی راله دا کړي دي، پلانکی راته لار جوړه کړې، پلانکی راله بجلی راوستې ده، پلانکی راله ټاسمامر راکه، د هغه مونږ مشکور یو، مونږ احسانمن یو. د دې خو تذکره شته، خو که په شریعت کې زمونږ د دین دپاره نن چې ما او تا الله پیژنو، د الله رسول پیژنو، مونږ کلام الله پیژنو، مونږ کتاب الله پیژنو، مونږ جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیه السلام پیژنو، نو د دې پس شاده چا قربانې دي، دا قربانې یادول پکار دي محترمو. په نن دور کې د علماو ډېر لوی قربانې دي، که دې علماو مونږ ته دا بیانول نه کول محترمو. ډېر خلک داسې دي چې هغه د انسانانو عبادتونه کوي، ډېر خلک داسې دي د نور سپومې عبادتونه کوي، ډېر خلک داسې دي چې هغوی د اور عبادت کوي، هغوی د غرونو عبادتونه کوي، د انسان د مجسمو عبادتونه کوي، کم ته چې بوتان ویل کېږي. د دې غټه وجه دا ده چې د علماو محنت ته الحمدلله نن مونږ د دغې شرک نه، د دغې لهو لعب نه، د دغه بې پیدې زندګۍ نه مونږ الحمدلله څه حده پورې لرې یو. مونږ که خور او د لور عزت پیژنو، د مور مقام پیژنو، د پلار قدر احترام پیژنو، د عالم قدر او احترام پیژنو، په دې کې لوی کردار د هغه صحابه کرامو نه والا تر اوسه پورې د علماو مشرانو په دې کې پوره حصه ده محترمو. نو عرض مې دا کو 29 ذی الحجه چې نننی کوم تاریخ دی د شورو ورځ وه، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهادت یا په هغه باندې د دشمن د طرف نه قاتلانه حمله کیږي. کم چې داماد نبی دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مصلی باندې ولاړ او بیا خلیفه دی، امیر المؤمنین دی، نو مومنانو مشر بادشاہ دی. محترمو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آغا شخصیت تے چې جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په مصلی ورته شهادت ملاو شوی دی. اسې خو مونږ وایو دا ټولې مصلی د پیغمبر اسلام مصلی دي، وی زمونږ چې په مصلی ودري کې مهتا وی دا د پیغمبر په مصلی ولاړ دی، وی د پسې به خبرې هم نه کې، د پسې به خبرې نه کې، ولی دا د پیغمبر په مصلی ولاړي. نن الله دې رحم وکړي، د مسلمان ایمانی طاقت دومره کمزوري شوی دی چې پیغمبر د شان د هغې خیال ساتل مونږ ته اوس ګران شوي دي. په دې د پیغمبر په مصلی به ورپسې مونځ وکړي او چې شاته ورپسې وځي ورپسې به خبرې کوي. نو ذاتیات خو پرېږده، ښځو بچي او لور او هر څه ورته یادوي، بیا مور او خوره مو خلک یادوي. محترمو عرض مې دا کو مونږ له ادب او احترام پکار دی او خپل شریعت خپل دین دا مطالعه کول
اورېدل او زده کول پکار دي. مونږ د دین لري کیږو د هغې د وجې نه مونږ بېدینۍ طرف ته روان یو. روز تر روزه زموږ په زندګۍ کې بېدیني را روانه ده. محترم عرض مې دا کو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی، لکه مونږ دا وایو بادشاہ دی. څه شی دی؟ بادشاہ دی. بادشاہت، وزارت، صدارت یا سرکاری عہدے دا دین مخالف نه دی. ګوره اکثر مونږ وایو دا پلانکی په دې عہده باندې څه کوي. محترم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د وخت خلیفہ امیر دی. مونږ تاسو په دې دور کې وتا وزیر اعظم وایو. وزیر اعظم جوړېدل د شریعت خلاف نه دی، خو چې کار کوي دا شریعت خلاف دی. که یو کار د شریعت خلاف کوي ا د شریعت خلاف دی. عرض مې دا کو محترمو د وخت بادشاہ دی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. یو غلام وتراغی هغه د خپل آقا شکایت وکړو چې زما آقا دی، یعنی زه د چا غلام یم، هغه په ما باندې پیسې مقرر کړي دي چې ته به ماله دومره پیسې راکې ځان له مزدوري کوه. دا به مخکې داسې یو غلام به خلکو یا خپل نوکر جوړ که چې زما کار روزګار کوه، زما د کور چې څه منډې تړلي خدمت کوه، یا به ورته وي ما ته ضرورت نشته ته زما غلام یې ما اخیستی. داسې وکړه ځان له دیاړي مزدوري کوه، څه ځان له ګټه او څه ماله راکوه، دومره به ماله راکې د میاشتې، دومره د ورځې به ماله راکې، بس به ځان له دیاړي مزدوري کوله. مناسب به ورته پیسې یاد کړئ. دی غلام ابو لؤلؤ پیروز چې کوم مجوسی دی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې درخواست وکړو، یا ورته شکایت وکړو چې حضرت زما آقا زما نه زیاته مطالبه کوي د پیسو. هغه تپوس وکړو خو ته څه کار کوې، څه هنر دې زده دی؟ هغه ته وایي زه ترکاڼه مې ما، زه لیواره مې ما، چاړې جوړوم او دارنګي میچنې جوړوم، بلا کارونه ورته یاد کړل زه دا کوی شم دا جوړوم. هغه چې پې سوچ وکړو نو هغه ورته وایي بھئی تا باندې چې کومه پیسې تا نه مطالبه کوي نو دا په حق دي، دا پیسې مناسب دي، زیاتې نه دي تا سره. او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د انصاف یو داسې نظام قائم کړو چې د هغه نه خو بې انصافي تصور ناممکن و. ځکه چې هغه کومه فیصله کړې ده د هغې نه د هغې په شان فیصله بل څوک نشي کولی. داسې انصاف والا حاکم تیر شوی دی. بعضې خلک صرف نوم یې د انصاف وي او باقي دننه پکې انصاف منصاف نه وي، او بېله خبره ده. په بهرحال حضرت عمر فاروق ته عنه ته وایي چې دا څه فیصله در باندې شوې دا د انصاف ته او صحیح ده، مناسب مطالبه ستانه کوي. دا غلام په دې باندې خفه شو چې ما خو تا ته به زه شکایت وکړم، ته به ما ته په دې آقا باندې پیسې کمې کوي. بهرحال بعضې کتابونو ذکر کړي چې حضرت عمر فاروق عنه په اړه کې اراده وه چې آقا ته ویم دی صحابي ته چې خیر دا پیسې د خپل وس مطابق کې لګي کموي شي پې لګي پې کمې کا شفارس بدل وکم پړه کې دا نیت و. بهرحال وی نه که یو پیره وته په لار کې را روانو حضرت عمر فاروق ته عنه ته وایي چې زبا دو ته وایي چې ماله میچن جوړه کړه. حضرت عمر فاروق ته عنه ته د غلام ته وایي چې کم میچن یې جوړولې د ته وایي چې ماله یو میچن جوړه کړه. هغه ته وایي داسې میچن به له جوړوم چې د قیامت پورې به هغه چلیږي، بیا داسې میچن به جوړوم چې د قیامت پورې به بیا چلیږي. هغه اندازه واغسته حضرت عمر فاروق عنه چې جواب کې
په دې کې ته دشمنۍ څه شک شته د دا کومه خبره وکړه دا د مال څه دمکي غونډه کې راکړه. بهرحال حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد کې مسجد نبوي کې د بود ورځ یعنی د شورو ورځ ده د شورو ورځ ده 29 ذی الحجه ده د سحر مونځ کو مانځه ته ولاړو امیر المؤمنین جمع ته مخکې شوی و ځکه جمع د مشر کاری امیر المؤمنین جمع ورکوي بیماری شي یا سفر شي نو بیا هغه قایم مقام بل مقرر کی هر سړی جمع ته نه مخکې کېږي کم کس ته چې اجازت میلاو شي هغه کس په جمع ته مخکې کېږي بیا هیڅوک هم نه کار سړی مخکې شي خیر دی. بهرحال محترمو چې کله امیر المؤمنین مانځه ته ودرېږه لږ شان تلاوت یې وکړو نیت یې وتړه په دې کې صحابه کرام فرمایي مونږ لږ ساعت بعد आवाज بدل واورېده چې اول د حضرت عمر فاروق ته نه تلاوت و داغه आवाज و بیا داغه आवाज بدل شو مونږ وایي چې څه واقعه خو شوه خو مونږ به وکړو د مانځه نه بعد چې مونږ کله وکتل نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خنجر باندې 3 گزاره لګېدلی و او چې کله حضرت عمر فاروق عنہ په خنجر په گزارونو باندې ولګېده نو دغه صاحب منډه کړه چې منډه کړه صحابه کرامي ځان سره په چاقو په چاړه باندې تقریبا 14 صحابه کرام هغه واله زخمیان کړه دومره شدید زخمیان چې پای کې و کسان شهیدان شو صحابه کرام دومره خطرناک گزارونه په وکړه د خپل ځان د بچاو لپاره چونکه د سره اسلحه وا یعنی چاړه وسره وا خنجر وسره دی او دا داسې خنجر چې دی په زهرو کې وخلو زهر آلودو یعنی په دې چې کم زخم ولګي هغه زخم ټکیږي نه خطرناکي. بهرحال صحابه کرامو چوکو تل دا سړی خو حمله کوي دشمن دی او خلق وجني گزارونه کوي نو صادر راواغستو صادر به پاسه ورواچو په صادر کې راګیر که ځکه داسې نشه ګیرې دی په لاس کې وسره نیزه وا یا خنجر وسره. محترمو چې کله حضرت عمر فاروق عنہ تپوسو کو اداره ته وای چې زما باندې چا حمله وکړه دا څوک دی وی امیر المؤمنین دا یو مجوسی غلام دی ابو لؤلؤ پیروز. حضرت عمر فاروق عنہ فرمایل الحمدلله الحمدلله چې د مسلمان د لاسه په ما باندې گزارو نشو که زه نن مرم دا مرګ به د شهادتي دا مرګ به دا به د شهادتي د کافر د لاسه به زه مړ شم دا یو ډېر لوی مقام دی. دا نه بعد چې کله حضرت عمر فاروق عنہ زخمی شو راوغورځېده عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ روایت ذکر کوي هغه را مخکې شو او جمع هغه برابر کړه سر ته ورسوله. دا نه بعد کور ته راوړی شو علاج معالجه وکړه. بهرحال زخم ډیر زیاتو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل زوی عبد الله ته وی بچیا لال شو ام المؤمنین د مؤمنانو د مور حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه اجازه غواړه چې ستا کوم حجره ده کوم کې نبی اسلام روضه مبارکه ده پای کې ستا خاون د دوانو جهانو سردار آقا نامدار حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دفن دی وسرا امیر المؤمنین خلیفہ اول
او ستا والد محترم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دفن دی په دې خپل کور او په دې خپل اجره کې ما ته د دفن لپاره اجازت راکړه، غواړي اجازت. لاړ شو زما دا سوال جواب وته ورسوه. چې کله بچی روانېده د عبد الله وته وی بچیا یو خبره واوره، داسې ورته مه وایه چې امیر المؤمنین اجازت غواړي، ورته وایه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اجازت غواړي. ځکه زه چې کله وفات شم ما خخی بیا به زه امیر المؤمنین نیمه، زه به یو عام مسلمان یم. نو هسې نه پړه کې دا رانشي دا د امیر المؤمنین حکم دی، حکم منل خو د مشر لازم دی، د شریعت خلاف نه. نو لہذا بیا به خامخا هغه او کوي او دا د هغې حق دی. نو حق په زور اخیستل نی پکار، په ناخوښۍ هم د چا نه څیز اخیستل نی پکار چې خوښې نه او تی ته وغواړې او درېږي، دا مناسب نه دي. محترمو فرمایي چې لاړه د حضرت عمر فاروق عنه زوی عبدالله هغه لاړه او د ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه اجازت غوښته چې زما پلار حضرت عمر فاروق عنه دلته کې دفن خواهش اظهار کوي. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي چې دا خو زما ارمانو چې یو خوا به زما خاون د دوانو جهانو سردار جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وسره به زما پلار حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه، بل خوا زما چاهت دا و چې دلته کې به زه دفن شم. ما ځان دا ځای خوښ کړی دی، خو ځه چې د حضرت عمر فاروق د عنه چاهت دی د هغه زړه غواړي زه خپله چاهت قربانوم او د هغه چاهت ته ترجیح ورکوم. مونږ خپلې وړې وړې خبرو دپاره قرباني نه ورکوو. زه به تاسې یو مثال پیش کړم، داسې یو مثال پکې لاندې یو ولاړي نو بل کوشش کوي چې دیم ته لاندې ودرېږي، دا بل اخوا کې و چې دی پکې ودرېږي. پکې یو مختصر غونده کې سهولت دی، داسې په کور کې یا په جایداد کې یا په حصه کې یا په تقسیم کې مونږ پردي حق وخو، هغه حق ورکول پرېږده، پردي حق هم وخو. خپل حق ورکول ډېر وروسته ښه کار دی. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها خپل حق پرېښوده، زما چاهت خدای چې زه ورسره دفن شم، دا ډېر لوی مقام دی، دا ډېر لوی سعادت دی. دا سعادت هغې پرېښوده، خیر دی اجر به مال الله راکړي. محترم عرض مې دا کو، زوی راغی اجازت ورته میلاو شو، وی ابا جان ما ته ام المؤمنین اجازت راکړه چې زما خو چاهت دا دی چې زه دفن شم، خو خیر دی عمر فاروق ته عنه دلته دفن شي. محترمو حضرت عمر فاروق ته عنه ته یو عجیبه جواب ورکوي، وی بچیا چې کله زه وفات شم ماله به کفن وکې، ماله به غسل لا کې، کفن به مې کې، بیا به رال جنازه وکې، بیا به د حضرت عائشې تنها په دې ور باندې دروازه باندې زما لاش بار کېدی، دننه به مې نه وړی، دننه به مې نه وړی، او بیا به ورته ووایې چې موره به ام المؤمنین ستا طرف ایجاد شته که نشته، که دغه ټیم هم ایجاد میلاو شو نو بیا مې دفن کې، ورنه بیا مې دفن کوئ. ځکه هسې نه پړه کې دا راغلی دی چې امیر المؤمنین دی، اجازت یې دې وجې نه چېرته نی راکړی. زه به هسې وفات شم بیا به امیر المؤمنین نیم، دې وجې نه بیا د اجازت وغواړئ، که اجازت درکړه بیا خیر دی. محترمو دومره احتیاط والا زندگی چې کله د وفات وخت راغی، حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ خپل بچی دغه په پتون باندې سر کې ایښودی دی، د الله یره پې غالب شوه، د الله یره پې غالب شوه، د الله پړه کې د الله یره راله غالب شوه پې. بچی ته وی بچیا
زما سر په خاورو باندې کېده چې زما باندې الله رحم راشي، الله را باندې رحم وکړي، الله سره ملاقات کېدو واله دی، الله ته مخامخ کېږم، زما سر د خپل پتون نه کده که په ځمکه باندې کېده، په دې خاورو باندې کېده چې د الله رحم را باندې غالب شي. محترمو، نن مونږ په الله قسم مونږ هېڅ هم را سره نشته. د دې صحابه کرامو سره دومره سو سری دي چې د حضرت ابوبکر صدیق عنه د شپې عبادت حضرت عمر عنه صحابه کرام غواړي زمونږ ټول عبادت والا د دې حضرت عمر د حضرت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تا کم غار کې څو شپې کړي دي، دې دا اجر مونږ له راکړه. دومره لوی هستی دي، د هغوی پړه کې د الله دومره ير راځي، مونږ د الله نه یریږو. مونځ مو خطا رسا دی، اعمال مو روان جاړ دي، روزګار مو ځان د شریعت خلاف، ناسته ولاړه شریعت خلاف، بیا هم د الله یره پړه کې نه راځي. محترمو، په دې واقعیا کې چې کله 29 ذی الحجه وه، فرمای په یکم ذی الحجه باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دفن شوی دی. د یو قول مطابق تاریخ پکې روایت ذکر کړي. بهرحال موتا ته دا سبق راکوي چې د مسلمان غونډ کال دا په قربانو کې تیریږي. ګوره دین دپاره قربانۍ، مونږ که مرو د ځمکې دپاره مرو، مونږ که مرو په ډیران ځان وجنو، مونږ که مرو په چرګ او په چرګوټي ځان وجنو، مونږ که مرو نوجوانان په دې باندې وجل کېږي تا ما پسې هرن ولي وو، په دې وجل کېږي تا ما ته بټ بټ ولي وکتل، په دې وجل کېږي ستا ماشوم زمونږه سپی ولي وو. په دې وړو وړو خبرو مونږ یو بل وجنو. موتا ده شریعت صحابه کرامو طریقه ښودلې ده، تاریخ یې راته پرېښودی چې ګورې ته مرې نو د شریعت دپاره مړ شه، ته مرې د الله په دین باندې ځان ووژنه، ته که مرې د دین د اشاعت دپاره ځان ووژنه. حضرت عمر فاروق عنه عمل سره ثابت کړه چې د دین دپاره، د ملک د سرحداتو د حفاظت دپاره، د شریعت د حدودو د حفاظت دپاره شهادت قبول کړه. او ته پته وه چې دی به مې وجني، دا ورته پته وه چې دی به مې وجني، ارادې ټیک نه دي. محترمو، عرض مې دا کو د مسلمان غونډ کال دا د دین د قربانۍ دی. نن یو کم دیرشم ذی الحجه ده، ممکن د سبا یا بل ورځ لا یکم محرم شي. د مسلمانانو لومبي د کال لومبي میاشت د یکم محرم نه شروع کیږي. مونږ ته جنوري یادوي، دا جنوري ده، جنوري، فروری، مارچ، اپریل. محترم، مونږ ته مسلمانانو اسلامی میاشت نه دی یادوي. علماء کرام ذکر کوي وی کم سے کم لازمی دی چې تاسو ته اسلامی میاشت یادي، ځکه په دې باندې اسلام بقا ده، د نیکو اعمالو یا احکاماتو په دې باندې دارومدار دی. حج اسلامی میاشت په وجه باندې فرضي، په دې په حساب سره راځي. روزه دې د حساب راځي چې موږ تاسو د دین خیال وساتو او د دین لپاره د قربانو د ورکولو دا نیت موي، او د په دې وړو وړو خبرو دا جنگ جګړې پریدو، تاویلی ماویلی پریدو، یو بل پسې دا خبرې اترې په ذل غیبت دا پریدو. په الله قسم نن د مسلمان ډیر اوقات په دې کې خرابېږي چې مسلمان پسې غیبت کوي، د مسلمان پسې غیبت کې لګیا دی. حدیث مبارک کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا جبه ونیوله، دا جبه د دې ضمانت راکې زه به تاسو له د جنت ضمانت درکم. مونږ د دوه کسان یو ځای کېږو، یا به د چا پسې غیبت کوو، یا به چا سپکې وایو، یا به د چا په بېزتۍ پسې لګیا یو، یا به چا پسې کنځل کوو. خدای ته وګورئ،
دا ناس دی دا پزول خبرې پرې دی بار بار ویم د علماو ذمہواری دا ده چې په معاشره کې کم بیماری راشي د هغې علاج به کوي د هغې به ته وینا کوي که تاسو پې خفه کېږئ او که پې خوشحالېږئ دا یې سره څه کار نشته د قیامت پر ورځ به دا علما کرام د دوی په ګریوان کې به د دې عوام ولاسي چې بهی په دې معاشره کې دا ناسورو دا بیماری وه د دې خلاف تاسو د آواز ولې نه اوچت کړی مونږ خو کار دقه دی د مولا آواز دقمره آواز تا دی ضرور رسوي باقي ستا کار دی څومره پې عمل کې غیبت داسې عمل دی پردې غیبت کول چې دې سره د نیکو اعمالو خوند پیکه کېږي مونځ به له خوند نه درکوي ذکر به له خوند نه درکوي تلاوت به له خوند نه درکوي روجه نیول به له خوند نه درکوي یا به مانه بوجي علما کرام وایي کم کس چې پردې غیبت کوي وي دله چې مرګ راځي په داسې حالت کې به راځي چې دنه به ایمان سلب شوي دې د لوی نقصان سره به دې دنیا نه ځي محترمو د خپل ګپ د ګرمولو دپاره د خپل ټیم د پاس کولو دپاره د مسلمانان که هر څنګه دي د هغوی غیبت مه کوئ که ګناهګار دي هم یې غیبت مه کوئ د هغه ګناه تا ته به حقیقت کې یا معلومه ده یا نه ده خپلې ګناهونو ته وګوره ما کې څومره غلطۍ دي دې ته وګوره خپلې غلطۍ ټیک کړه پردې غلطۍ مه شماره یا به وي او یا به نه تا ته باسې ښکاري بعضې وخت کې مونږ ته ګناه ښکاري غلطي ښکاري او پاکې غلطي نه وي هسې چا راته دروغ ویلي دې وجې نه الله رب العزت موږ تاسو په دې خبرو باندې عمل لا نصیبه کړي خپل اوقات دا د ذکر اذکار کې تیر کو د دین پوهه حاصله کو د صحابه کرامو قربانۍ زده کو صحابه کرامو دین دپاره څومره قربانۍ ورکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا کوي اللهم صل علی سیدنا محمد مبارک وسلم رب دې ګناهونه معاف کړي ټول امت محمد ګناهونه معاف کړي رب سموي سم واورید په دې باندې موږ ته عمل لا نصیب کړي صحابه کرام مين او محبت موږ ته را نصیب کړي صحابه کرام څنګه دین لپاره قرباني ورکړي دغه شان دی رب زموږ مال جان وخت رب په خپل دین باندې ولګي رب دنیا د تاړه تحصیل نه زموږ مال جان وخت محفوظ ساتي لا علاج مرزونه محفوظ ساتي څومره مسلمانان بیماران دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي نارینه دي زنانه دي خصوصا اجارهدار کاکا دي یا نور مشران بیماران دي چاته شوګر مرض دی چاته سب تکلیف دی ټول در رب صحت کامله عاجله مستمره دایمه نصیب کی دا کله رب په دین باندې آباد کی که شرعون ته رب دیندار کی مشران دیندار کی نوجوانانو عمرونو کې برکتونه واچي صلاحیتونو کې برکتونه واچي د حلال مال نصیب کی د حرام مال نه وساتي محفوظ ډیر خلک دعاګانې کوي کاروبارونه نشته یا پکې وران جال دي دا وی د پاره دعا وکړي رب کاروبارونه رب کې برکتونه واچي کاروبارونه روان کی مسافر مرګري دي دعاګانو لپاره درخواست کړي دی رب ته هر قسمه امداد نصرت او مدد وکړي رب نو په ټول باندې رحم فیصله وکړي بارانونه د عذاب زیات تر د عذاب دي د دې د عذاب نه موږ ساتي د خیر او د رحمت بارانونه په موږ باندې وکړي بقدر ضرورت بارانونه وکړي کم ځایونو کې زیات ضرورت دی هلته کې بارانو کې رب زموږ د ګناهونو په وجه باندې باران هم د الله رحمت دی رب دا ستا غضب ګرځي زموږ ګناهونه معاف کړي رب زموږ ګناهونه معاف کړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین